هندوستان کې خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دغه مزار دی. نو خلک ولزی او الته د الله نه دعا غواړي او چې څوک هم دعا غواړي د دې بزرګ په وسیله الله یې بیا قبلې. ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی. دا ماشومو بختیار نومیو د مور یوې مدرسه کې داخل کو. دی وړو کې چې پلار وفات شوی دی یتیم پاتې شوی د خپل مور په مدرسه کې داخل کړو. مدرسې ته روزانه تلو راتلو خو مور دا مسله زده کړې چې ماشوم لږ اوخیاریږي نه د ته بړومبنې د الله د یووالي په باره کې عقیده پخته کې چې د الله باره کې عقیده کلکه او پخه شي. دې مدرسه کې داخل کړی د روزانه تلو راتلو. ماسپښین ټیم کې به د سبق او د مدرسې چوټي وشوه. دته به مور چرته روټۍ او تلکاري تیار کړی چته د کټ لاندې به ایښیو چته به په الماری کې ایښیو چته به د بالښ لاندې ایښی چته د تولې لاندې څه به ورته یو ځای کې پټ ایښیو. دی به د مدرسې نه اوږې راغې نو مور ته به وی چې مورې ماله څه خوراک راکا. ماشومو مور به ورته وی چې بچی خوراک خو زه چاله نه ورکوم دا خوراک خو الله خلکو له ورکوي. د ماشوم به مور ته وی چې مورې د الله نه به زه څنګه خوراک غواړم. مور ورته وی بچیا 2 رکعاته نفل وکا او داغې نه پس الله پاک ته ووایه چې یا الله زه اوږې شوی ماله خوراک راکا. چې د بس مونځ وکړ نفل او داغې نه پس دعا به وکړه نو بیا به ورته مور وی بچي اوس چېرته وګوره چېرته الماری کې چېرته بالښ لاندې چېرته تولې لاندې چېرته رکټ لاندې وګوره چېرته به راته میلو شي. دی به اوږي نو زر زر به وګرځېده. ناګانه کله به د کټ لاندې ومونته کله الماری کې کله تولۍ کله بالښ لاندې خود ته به روټۍ میلو شو. دی به ډېر خوشحاله شو. روزانه چې به مور ورسره دا عمل کو د ده یقین پوخ شو چې نه مور چاله ډوډۍ ورکوي نه پلار چاله ډوډۍ ورکوي دا خو الله دی چې روزي رسان نه هر څه ورکوي خلکو له. دله مور عقیده جوړه کړه. ورځې تېرې دی یو وخت چېرته په ګاونډ کې چېرته مړې به شوی و د مور هغه مړی کور کره دعا لتلی ده. او د دې ماشوم د مدرسې د چوټۍ ټیم دی د دې مور دا خیال و چې زه به په وخت د دې دعا نه فارغه شم را به شم دله به روټۍ تیاره چته به ورته سنباله کېدم. او د مور نه ایرو او ناوخته شو پې چې کور ته راغلی ده نو په تادی راغلی چې زما ماشوم به نهر ناستی نن مې ورته روټۍ نه دی ایښې نه دی به نهر نه هوري. نه چې مور کور ته راغلی د کتلی دی نو ماشوم چېرته په کټ کې پروت دی او ملاست دی اوده دی. نو مور خو یې په زړه کې ډېره غمجنه و چې ماشوم نهر اوده دی. نو بیا دا مور وایي چې دا ماشوم لاړه قوم نه پاسوم یې نه هسې مو درې زما راز ورته ښکاره نه شي. نو زر زر تلې ده زر زر یې پټ په پټه روټۍ سالن وغیره تیار کړي دي او یو ځای کې سنبال کېښودل د سلان دی پټ کېښودل او دی راپاسوي بچیا ته خو به ډېر اوږې نو دی ورته وایي چې مورې زه خو اوږې نه یم بچیا تا ولې روټۍ خوړلې وي او ما خو ډېره ښکلې روټۍ خوړلې ده. وایي څنګه دې خوړلې ده کوم ځای دې خوړ وي امي تا راته ویلي چې 2 رکعاته نفل وکړي د هغې نه پس سوال وکړه چې یا الله ماله روټۍ را اوږې شوی یم. چې نن مې دعا وکړه نو نن راته دغه ځای کې ډوډۍ میلو شو خو د هغه پرونو د هغې بل ځلنو نه زیاته ښکلې وه. نور کله چې کومه روټۍ او تلکاري میلاوېدل د هغې نه ډېره خوندوره خوراک راته میلو شوی دی او ما نه چې څه پاتې شوه مې واپس په هغه ځای کې ایښې دی ورشه که ته خورې ته یې وخوره. د دې نه معلومه شوه چې دا مور د بچي تربیت وکړي نو دی بچی له سہولت هم ورکه چې دله مضبوطه عقیده جوړ کړه. نن مور نشتا خو الله خو غیرتمن بادشاہ دی. د دې ماشوم خو په الله عقیده جوړه ده چې نفل میکړي دعا میکړي اوس یې راکوي الله به راکوي. حالان کې او ته مور به اخوده خو د عقیده د الله بارکه اجدا الله راکوي. نو معلومه شو چې مور پلار خپلو بچو له صحیح تربیت وکړي نو ځان سره هم ښه کولی او د خپلو نیازبینو بچو سره هم ښې کړه ده. نو دې بزرګ ته بختیار کاکی رحمت الله علیه نوم ورکړی شو. کاکی په عبرانی ژبه کې روټۍ ته وایي.
نو دا هغه ماشوم دی چې دته الله پاک د غیب او د خزانه نه کرامتن روټه ایخه ورکړې ولا نزدک او خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وی. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.